بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو ابل ورځ چیف زمونږ د سپریم کورټ چیف جسټس دغه ته ادارو ته وویل چې تاسو د چاینیز خلکو له تپوس وکړئ دلته چې دا کم چاینیز والا اوسېږي چې د سیلاب د ودرېدلې اوبه څنګه وځي. اوس زمونږ چیف جسټس پاکستانی ادارو ته نه وایي دغه ته نه وایي نورو ته خو د چاینیز بای له تپوس وکړئ چې دا څنګه وځي. نو زما څونه هیله دی زمونږ چیف جسټس ته دا دغه دی چې په دې کې چاینیز بای ته ضرورت نشته نه د هغو د دې تپوس کولو ضرورت شته خو د دې خو اسان حل دی. په پاکستان کې خو به دا ړوند سړی هم وپېژني چې د دې حل څه دی. دا خو د ایوب خان د دور د خبره شروع ده چې د دې یو حل دی کالاباغ ډیم دی. سبا له به کالاباغ ډیم ته شروع وکړه وی به حکومت ته ووایه چې یاره ستا خو دونه زور دی د سپریم کورټ چې وزیر اعظم کور ته لېږلی شي بیا ته یې راوستی شي بل راولې په کرسۍ کېنولی هم شي. نو د ادارو ته هم دا ووایه چې یاره بھائی د کالاباغ ډیم باندې کار شروع کوي او کم سړی د دې خلاف راووتو د کالاباغ ډیم خلاف نو ورته وایي دا قانون هم پاس کوي چې د مخې سره دله په یوه میاشت کې پانسي ورکوي چې کم لیډرشپ د کالاباغ ډیم نه په مخالفت کې راووتو چې کالاباغ ډیم نه جوړېږي یو پکې پانسي کا نه به په سند کې ټکې اوبه ودرېږي نه به چاینیز بای ته ضرورتي چې یاره راشه او یا زمونږ دغه په سند کې چې دا کم ډنډان ولاړ دي دا وچ کوي. د دې یو حل دغه دی چیف جسټس صاحب چې کالاباغ ډیم جوړ کړه. کالاباغ ډیم خو د پاکستان نه ده چوی د کالاباغ ډیم هر چې کم یو دغه راغلی مارشل الله حکومت او چې وایي د دې خو دغه ضرورت دی د کالاباغ ډیم ضرورت دی پاکستان ته چې د څو پورې کالاباغ ډیم نه جوړ شوی چیف جسټس صاحب چې د هغې پورې به په سند کې اوبه دغه شان ودرېږي چې د سند د څو پورې یي دا ملک دغه شان به دا ودرېږي او دا سیلابونه او دا بارانونه او دا هر څه کېږي دغلته به دا ځي دا اوبه ځکه چې د دې دغه نور څه شته دی نه تا باندې د دې کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب اوبه غوندې درشي په سند باندې نو د دې را باندې کولو یو حل دی چې کالاباغ ډیم جوړ کړه هر څه ستا اوبه به هم رامني ستا هر څه به رامني خو یو لیډرشپ پکې پالسي که بس